الله الرحمن الرحیم. دا یو رحیم الله نامې کس دی د وزیرستان سره تعلق ساتي. اول به دا درته خپلې بیمارۍ وښیو، بیا به زه تاسو ته وایم چې دغه بیمارۍ علاج ما څنګه راوستو. څه بیماري وه هغه څه درته ووایم. سره تعلق ساتي کم قوم یې زه یوازې ستانه د مخکې زموږ نه ګوجغار ولو ذاتې من سترلوادي ګوجغار منځرولو جوازم کنه ډاکټرانو ته وړه تایید د جنای بیماری د چې هغه مالین راته تایید او وازم د تر درمند جواب وای نه شو چې د مالو تر ولا د نه الحمدلله درمند جواب دې کړل واکه سنوي الحمدلله په دې یا شي دې په اړه استناد شوایا ګوجغار جواب تر منځر ولا نه ده بیا دې نه وخت تم نه جاي کوم د شر جاي طرف ته د کوج نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ملګری چې کوم د دماغ ولا علاج شروع کړی و، دا زه په دا پرې نه یم، ټول ملایان زموږ د زړه سرونه دي. هغو لکه ورته ویلو چې تا باندې تعویض شوی دی خو جنات بېچاره وستی نه شو، نو دغه ډاکټرانو نه علاج وکړو، ناامیده شو، غریب جنشي ولا سختې ګولۍ یې ورکړې. بیا دلته ما له راغی دا پارچه مونږ له راغلی و 12 تاریخ د 9مې میاشتې، اوس ته یې 12 تاریخ د 9مې میاشتې، مطلب 2 میاشتې بعد ما له راغی. دغه باندې د یو قسم جټکا راتله، ما په پیریان حاضر کړو، دوه هغه پیریان وایي چې مونږ د یو کال نه یو درسره چې څومره جټکې راځي دا مونږ راولو، الله یې راولي او دوی پرې مسلط کړو. نو مونږ سزا ورکړه هغه جنات ته، الله پاک شفا ورکړه. دې مرسته د ملګري خبره تاسو واورئ چې زه الله ټیک کړم. مونږ صرف او صرف محنت وکړو، نور شفا چې کوم دی صحت چې کوم دی د الله پاک دی. والسلام. امولور شکر اچھیلا بالکل صح. بیا چې دی بسم الله الرحمن الرحیم. دلته تاسو ورته رحیم نامایو جنکور سره تعلق ساتي. دغه څه مسله او بیان بیا به زه وضاحت وکړم. دا ملګری چې کوم په تکلیف ډاکټرانو مونږ علاج کوي، مختلف خبرې هغه جسماني نو دا یې پاچاو جنات او جنات چلی جنات او حاضري وکړه چې د بدن څومره تکلیفات پیدا جوړ کړي د شیطان محنت او د مونږ محنت دی نو په اول بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ملګرو افغانستان کابل دی او اوسېږي ټوپۍ کې. دغه ته چې څه مسله وه هغه درته بیان کړو. اوس څنګه یې؟ اوس خو ډېر ښه یو. کابل کې اوسېږو، ټوپۍ کې اوسېږو، اصل کې کابل یو. ډاکټر نه دوا کول هغه یې څه فایده رانه کړه. د ملا ته یو پیر رانه سرخوش هم 2 پیره خپل اجازه باندې بیا ما ورته رالم. تا دې چې علاج کولو؟ ما دماغ علاج کړو، بیا ملا صاحب مې صحیح کړو، په نېټ ویډیوګانې ورکړې، هغه مې بیا هغه کړې وکاته په نېټ باندې، بیا ورته رالم. زه پته مې وایسته ملګرو تا به چې کولو چې بر باندې کړي مرګان به راباندې تله، بس منډې به مې والې راغورځېدم، به کور کې به مې جګړې کولې او هر څه به مې کنځل، وینا به مې کول، زنځیرونه به مې شدود، هر څه به مې کول. دلته څو ځلې راغلی؟ 3 ځله راغلم، یو ځل اول ځل باندې راغلم، 2 ځل بیا راغلم. موږ نه بعد خو بیا باندې مرګي جټکې نه راغلی؟ نه بیخي بیا نه راغلی. ګولۍ خو نه خوري؟ نه بیخي نه خورم. یو ګولۍ هم نه خوري؟ نه. د مرګي ولا داسې ګولۍ ده. ما بله ویډیو انټرویو کې مې ویل چې دا څوک 3 ورځې یا یو ورځ پرېږدي فوراً پې جټکا راځي. الحمدلله دغه په 5 میاشتې کې ګولۍ نه ده خوړلې، نو دغه الله پاک شفا ورکړه او د مرګي نه خلاص شو. حالانکې د مرګي ولا علاج څوک هم داسې الحمدلله نشي کوی چې د مرګي نه مکمل نجات ورته میلاو شي. الحمدلله دغه ته میلاو شو. الرحمن الرحیم.
دغه ملګري ته چې څه مسله وه د ورته خپله یې چې اوس څنګه دی دغه ته څه و دغه ته میرګو مسله وه د 4 سال نه وه ورته ما ورته 2 ځلې دا مو وکړو دا درېیم ځل دی دا درېیم ځل دی الحمدلله ما ګولۍ په ده باندې رمضان عید نه بعد بند کړي او دغه بیا جټکا نه وهلې د میرګو داسې ګولۍ وي چې دا یوه ورځ هم پرېږدي نو په درېیمه ورځ به د خامخا راغورځوي ده نه په خپله تصدیق وکړو بسم الله الرحمن الرحیم زما محب الله نوم دی باجوړ سره تعلق ساتم راغلی چکوال نه یم 4 کلونه دا زما بیماري وه اوس الحمدلله اول ځل دم له رالم ښه ګزاره مې کړې وه اوس بیا چې وړوکي اختر نه پس رالم بیا مې ګولۍ هم پرېښوستلې او هغه نه پس الحمدلله اوس به بلکل روغ جوړ یم هېڅ جټکه نه ده راغلې 4 کاله کې ما 1 کال نه وې خوړلې بیا نو به مسلسل خوړلې مردان کې مې کړی و د رحمان هسپتال ته راغلی و نور ډاکټرانو مې علاج کړی و علاج نه کنټرول کېدو چې ګولۍ به مې نه خوړلې بیا به جټکه راتلله چې پرې به مې خوستلې ګولۍ بیا به جټکه وه چې یو ورځ مې ونه خوړل بیا به جټکه راتلله اوس د رمضان د عید نه بعد چې پرېښي بیا جټکه نه رمضان نه پس مې یو ځل خوړلې بیا الحمدلله اوس به جټکه نه ده راغلې مطمئن یم الحمدلله الرحمن الرحیم دا یو مهتاب نامې کس ته یې بوړې سره تعلق شوتي کمبرخیل دی دا مونږ له راغلی وو دغه باندې یو جن وپیری وو په 1/8/2021 اوس د 12/9/2021 مطلب نو هغه جناتو له ما سزا ورکړه او اوس راغلی دی په خپله وجدا څنګه دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه په ډېرو ځایونو پورې ګرځېدلی یم په شناغر پورې ګرځېدلی یم بوړۍ له راغلی یم په کمبر بوړه کې هسې عملونه شته چې زه یې دان کړی نه یم سوی یم هر څه یې رسه کړي خو شکر الحمدلله چې دا عملونه راغلم بس الله ټیک کړم او دغ ټیک کړلم و کول 1.5 کول 2 کوله مې به دا تکلیف ښه تېر کړلو بس چې دا لرلم پر میاشت 4 ورځې کې الله خپل صحت راکړلو نو بس چې څوک هم په ځونه شکمن وي بس ځونه ورسوو پوه شولې دلته به انشاءالله چکف کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دا ویډیو تاسو وکته د غریب نه څه قسمه مرضونه جناتو لګولي هغه مرضونه د ویلو نه دي دغه باندې به جن نه غلان کې په خپل موډ باندې دغه بغلاګانې کړي او بدکاري به کوله په موږ له تقریبا نن داسې یوه نیمه میاشت مخکې راغلی نو دغه له دا پته نه لګېده چې دغه باندې جنات دي نو موږ هغه جنات حاضر کړو هغه جنات ویو چې د باندې زناکاري او چې کم مطلب غلا کې دا به مونږ کړي نو هغې نه بعد راغلی اوس مې دا جنات د ملګري مخکې بیا حاضر کړو هغه جنات وو چې مخکې مونږ کافر وو اوس مسلمانان شوي مونږ خپله مونځ اودس کوو دا مونځ اودس ته کوو خپله به درته وایي دا څنګه دی السلام علیکم زما نوم دی عثمان غنیم زه د تیمرګل سره تعلق ساتم دې ټیک مې په ما باندې مثال کې هر څه کېده زه د کور نه بار اوسېدم 20 کاله د کور نه زه بار وم پنجابیانو چې دا غلط کار دا ډاکې د هر چا دوکې دروغ ما هر څه ویله ماشاءالله اوس ورسره ټیک کوم بیخي څه په ما باندې نشته دی قاري صاحب ما باندې صرف یو دم اچولی و باقي مثال کې شکر الحمدلله د الله کرم دی اوس خپل مونځ اودس هم کوم د خپل مور پلار خبره هم منم او خپل مثال کې کاروبار کوم په ما هېڅ هم نشته دا و هېڅ هم نه کوم هېڅ هم نه غلا کوم نه ډاکې کوم نه اوس زنا زه کوم اوس زه صحیح یم زه مطمئن یم زه د غلط څه نوم تاثیر الله نامه وه بونیر سره تعلق ساتي دغه تقریبا جناتو مسله وه 4 جناتو او دغه ورته دماغ والا علاج کولو نو مونږ هغه جناتو حاضري وکړه سزا مې ورکړه تقریبا یوه نیمه میاشت بعد بیا راغله چې اوس څنګه دی دی به ورته خپله وایي بسم الله الرحمن الرحیم د مونږ یوه نیمه میاشت مخکې راوستی و او دلته حاجي صاحب دم کړی و د هغې نه بیا انشاءالله چې دا یوه نیمه میاشت دی بلکل برابر دی او دې نه مخکې 4 کاله مونږ ډاکټران له بوتلی او په هر ځای ښه ګرځولی نو اوس ماشاءالله ښه برابر دی او دماغ علاج کولو نه اوس چې ړنبی دم کو د هغې نه وروستو بیا مونږ ګولۍ هم نه استعمال کړي او علاج هم نه دی کړی اوس ښه دی الحمدلله برابر دی صحیح شو الله
وطن میشته کیږي په دا کې یوه میاشت شوه وو او اوس یې بیا دوه درې میاشتې کې چې بیا شو دا وړتیا چې کوي څومره بعد وړتیا کې چې بس دا کومه مرګري دا یو پاسونه بس یو منټ پاتې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذا السلطان الغازي والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمة التامة والدعوات المستجابة من أنفس الجن وأعين الدين أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Uzešme. نه پر روډ باندې ډېر وګورم وقتا ډایرکټ Želite da puđeš mi? Osko bože nešta. U telefon je. Bihina.